نن سبا زمون نوجوان نسل د ټیک ټاک په ذریعه سره د چند لایکس حاصلولو د پاره د فالوورز حاصلولو د پاره دومره حد تللی دي چې د قران کریم د آیاتونو به حرمت نن شروع ده. تاسو مخه ته براغلی اوس یو ټرند چلیږي دا کنزلی کوي کنزلی او چې څنګه په بل کس نظر پروزي نو دا کنزلو په انداز کې د قران آیات وي. تاسو ته دا غوې نقل کفر نه باشد دا کلمه کفریه ده خو تاسو ته صرف سمج د پاره ویم. کفر الفاظ نقل کول کفر نه اغي دا کنزلی کوي تیری ما معنا ستا مور مزید کنزل کول غواړي خو چې بل کس باندې نظر پروزي نه وي تیری مالک یوم الدین مالک یوم الدین سوره فاتحه آیات ته دا الفاظ وسره شریک ما دا الفاظ استفتاء لیکلو د کراچۍ مفتیان کرام ته میو لیکل بن نوري ټون ته چې جی د دې الفاظ ویلو څه حکم دی. یو کس د یو ویډیو ټیک ټاک د پاره جوړ کا مسلمان دی څه حکم دی هغه ځین استفتاء رااله ویجی کو چرته دته د دې خبره علم نه چې دا د قران آیت ته او د قران آیت به حرمته کول سره انسان د دایره اسلام نه اوزي کافر کیږي دته د دې قسم مسلې علم نو د ګناه کبیره مرتکب شو توبه او استغفار دی وکي او کنه د علم چې د قران آیات ته او د دې به حرمته کول سره انسان کافر کیږي او د بیان دا ویډیو جوړولو د پاره وکړه نو په دې سره د دایره اسلام نه خارج دی. کله نکاح کړی وي دا نکاح ختم شو د تجدید نکاح بکی فورا بکلمه وی توبه استغفار بکی او دی الفاظ ویلو سره چې چونکه اسلام نه خارجيږي د ټول نیک اعمال چې د کم کړي دی په ژوندۍ کې ټول لال ختم شو. ولی چې یو څو لایکس ملو شي مشهور شمه زموږ نوجوانان نسل پته نه چې پکم بربادۍ کې لګیا دي. نور خبره خو لازان نه چې غانا شعر کوي بای نور سو آرام توبونه کوي ازان نه خبره دي اوس د قران کریم په آیاتونو پس استهزاء شروع شو. فتاوا هندیه کې لیکلي دي قران کریم کې د جنتیانو یو حالت بیانې جنتیانو تبا ډکه ډکه وکاسن دهاقا ډکه ډکه پیاله به وته د شرابو د پيو د اوبو ملاوي کې ډکه ډکه پیاله. فتاوا هندی لیکلی دي کو یو سړی ملأ قدحا وجاء به یو پیاله را ډک کړه د اوبونا یا د پيونه چې د هر څه نه او چاته پیش کو د خندا په تور باندې ویل چې وکاسن دهاقا. قران کریم آیات پسې د خندا د استهزاء په تور باندې ویل وکاسن دهاقا حالانکه دا آیت د جنتیانو بارکه دی وی بده سره دا په زمره د کفر کې داخليږي. د قران کریم د آیاتونو استهزاء د الله جل شانه استهزاء کول دا کلام دی د الله. نو د خلکو ته دا پیغام رسول غواړي چې د خدای بنده د ویډیو جوړولو د پاره د چند لایکس حاصلولو د پاره د ایمان نه خلاص شوي د دې مشرانو له دا پکار دي چې دې ته لګام واچي او بیا خصوصا حکومتي طبقه ته وایو اگر چې سومیت نه لرو اغه ته وایو او کم از کم دسه قسم حالات مخ دراشي دا کسان 1900 سم سزا ورکړه عبرت نشانه جوړ کا اوس به دومره هدا پوری مونږ راځو چې مونږ نه قران هم پاتې نشو پاغه پسې بم خندا کو او ته ټیک ټاک کې کورسه کې ګناه دا ثواب ده ځان له خبره ده او کم از کم دین خو مټارګټ کوا کنه مسلمانانو زړه ته تکلیف رسی بده باندې او کافر قران اوس زیندل د مونږ دنیا روانو او مونږ مسلمان چې په خپل بی عزتی کو خیر دی سو ګم ټیک ټاک استعمالي دا به کم از کم دې سيزونو طرف ته مزه نو اگر چې زمونږ د بربادۍ چې کوم هغه وخت هغه سیلاب وړي دی ایمان کو دا نوجوان نسل د دینه منش او کم از کم د قران کریم د شاعر الله استهزاء نه کوي.